یو ملګری دا تپوس کړی دی چې کله یو مسلمان قرباني کوي نو په دې قربانۍ کې څومره ثواب دی. دا یو ډېر بنیادي سوال دی. اولنی سوال به همدا موږ والو دی جواب به وکړو چې د قربانۍ ډېر لوی ثواب دی او هغه ثوابونه زه د احادیثو په رڼا کې زه ستاسو مخکې یو څو حدیث ویمه. د قرباني د لفظ نه معلومیږي دا د ثواب عمل دی. قرباني مطلب دا ځان ستړی کول دي، ځان الله ته نږدې کول دي، خپل مال د الله په لار کې لګول، نو دا یو ډېر لوی عمل دی. په ترمذي کې حدیث دی، اولنی فضیلت دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د غټ اختر په ورځ باندې د احراق الدم نه د وینو تویولو نه او د قربانۍ نه د اضحیې نه بل غټ عمل نشته دی. د فضیلت عمل د غټ اختر په ورځ باندې صرف قرباني کول دي. یعنی د غټ اختر په ورځ باندې موږ منظم کوو، د غټ اختر په ورځ باندې موږ پاکې جامې باغوندو، د غټ اختر په ورځ باندې موږ نورې خوشحالیان هم کوو، د غټ اختر په ورځ د مسلمانانو سره خلک روغ هم کوي او په دې کې تکبیرات هم وي. د ټول نه غوره عمل په ترمذي کې راغلی دی، هغه احراق الدم د وینو تویول دي، نو دا غوره عمل شو. دویم نمبر په سنن د ابن ماجه کې یو روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی یو مسلمان قرباني کوي نو کله چې دا کم څاروی قرباني کوي، که دا غوا ده، که دا میخه ده، که دا غویی دی، که دا ګډ دی، که دا چیلی دی، د هغې په دې ملا او د هغې په بدن چې څومره وړی دي او څومره ویښته دي، د هر وړی او د هر یو وجغنې او د هر ویښته په عوض کې الله تعالی یو نیکي ورکوي. دا دویم فضیلت دی. دریم نمبر په طبرانی کې روایت د امام طبرانی د هغې تخریج کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مسلمان قرباني کوي نو دا قرباني به د دوزخ د اور نه دا به آړ ګرځي او د دوزخ د اور نه به دا ډال ګرځي. د دې قربانۍ په وجه باندې به دا د جهنم د اور نه بچ کېږي. د دریم فضیلت دی. په کنز العمال کې یو څلورم نمبر روایت دی چې د دې اضاحي او د دې قربانو په باره کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دا قربانۍ به د قیامت په ورځ باندې د پولیس ورات د پاسه د سورلۍ کار به ورکوي. یعنی چا چې قربانیانې کړي دي نو د دې نه به الله تعالی سورلۍ به جوړېږي، سورلۍ، او په دې سورلو باندې به ډېر په سهولت باندې په دې پل باندې پورې وځي هغه طرف ته، په دې جسر د پاسه، د قنطرو د دې پل د پاسه په دې قربانو باندې دا پورې وځي. او بیا یو سړی 13 کاله قرباني کړې ده، چا 40 کاله قرباني کړې ده، چا 50 کاله کړې ده، چا 50 کاله کړې ده، نو دومره زیاتې سورلۍ به الله رب العالمین دله د قیامت په ورځ باندې ورکړي، دا به په دې باندې پل کراس کوي او دا کله چې سړی د دې طرف نه هغه طرف ته پورې وته نو دا کامیاب شو. او د دې سره سره په طبراني کې یو بل روایت موجود دی، 5 نمبر روایت دی. رسول الله مبارک فرمایي کله چې انسان قرباني کوي مسلمان او د دې قربانۍ د کولو په وجه باندې د څاروي نه چې کومه وینه ځمکې ته ځي، د اولنۍ د وینې قطره ځمکې ته نه رسېدلي چې الله ورته خپل ټول حقوق معاف کړي، حقوق الله په دې باندې معاف کړي. موږ څومره ګناهګار یو، زموږ نه څومره زیات ګناهونه کېږي، د الله تعالی په حق کې زموږ نه غټې کوتاهي کېږي، حقوق الله دا په قربانۍ باندې معاف کېږي. نور اعمال هم داسې ډېر زیات دي چې باقي حقوق الله معاف کېږي، خو خاص کر د قربانۍ د وینې په وجه باندې الله رب العالمین د ګناهونه معاف کوي، خپل حقوق ته پرېږدي. البته حقوق العباد دا په قربانو نه معاف کېږي، حق العباد به بنده ته ورکول پکاري. او 8 نمبر یو بل روایت دی، دا په طبراني کې هم دی او دا په ابن ماجه کې هم دی. دا د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې من کان له ساعة او فلم یضحي فلا یقربن الی مصلانا، چې د یو سړي دا طاقت وي چې دا قرباني وکړلی شي بیا هم قرباني د طاقت باوجود ونه کړي، نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي عیدګاه لیدل نه راځي. یعنی دومره ضروري عمل دی چې کله یو سړی طاقت لري چې قرباني وکړي، پیسې ورسره دي او دا بیا هم قرباني نه کوي، نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي دا د عیدګاه بیا نه راځي، بیا د مونځ نه کوي. دومره ضروري عمل دی. د دې نه هم دا معلومه شوله چې د مونځ نه بهتر عمل په دې ورځ باندې دا قرباني کول دي. دا د احادیثو په رڼا کې ما یو څو داسې فضایل را جمع کړي دي چې د قربانۍ دومره زیات ثوابونه دي او دومره فضیلتونه، دومره اجرونه دي. الله تعالی دې موږ له دې د کولو توفیق راکړي. ډېر خلک داسې وي چې هغه په دې ورځو کې ځان کله ما باندې قرض دی او کله ما باندې پلاني حق دی، د پلاني حق دی را باندې، او کوشش کې داسې ټال مټول کوي او دا ځان خلاصوي. نو په کار دی چې موږ په دې وخت کې کوشش وکړو چې موږ قرباني کوو، باندې واجب نه یم، په کار د سړی وکړي دې لپاره چې دا ثوابونه حاصل کړي.